أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا صدق الله مولانا العظیم. دی آیت سے اللہ پاک جل وعلا شانہ دا خبر کو چکی مجرم خلق تی بدکاری خلق تا مردوڑ خلق تا پی بندے علاوی چی موسیٰ کری وی دا ہرنگی توس کا بدکاری فسق فجور دا تو سے پزانے شروع استو توس پہ آغا انجامی لکا مخش کفار چکیم آخری انجامو بیا علاوی چی ویلو یوم ایذل المکذبین دا سے مردود خلق چی قرآن و حدیث در وغزی نے گڑی ایدے پرلو یا بدبختی دو یا ویل منا حلوکات تا یا ویل منا پو جہنم شلگار دو. بہر حال دی بے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا ورستا آڈی کی رخصتل بے بداس پو گوت شور شول بیا بیداوی تاوی چی نا دینا بھی میز علا پیدو کوي نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک حوالے ویر کرلے چالا تو سے دے گوتے بندینا بلکہ دا دے کاٹے گوتے یا دے نیرے گوتے لیکے علا کی اماتا پری چے سینا انسانون ارسی دا ٹولے گوشے گوشے جوڑے کری دی علا چے دا جوڑاوائی سی بیا تو سے بیا نشی جوان دیوائی والا تو سے زلیل سوس کی نا چے دے منائی سوس کئی دا اغن علا تو سے نہیں پیدو کری بیا میر دای پو قرار مکین پو مضبوط بہترین زی سے چے بچہ دانی دو دے میر تریوان وقت معلوم پر نم یاشتے کامی زیوتے بیا میر اندازا لگولی وی تو سے چے میر بے توس دم رہے میر پو خیٹا سے پو بچہ دانی سے تو سے بندے وقت روی بیا میر سی فنعم القادرون دیر شب بہترین دے اندازے کرین کی بیا چے توس نمانائی بیا دے قرآن دے حدیث مخالب جوان دین تے روی ویل یومئذ للمکذبین حلوکات تا یا ویل منا پو جہنم شلگار دو یا ویل منا لویا بدبختی دو دا سے مردوڑ خال کے دے پورا بیا مو بہر خال مزکا توستے گزاری دے پورا جوڑا کریے دو یا توستے اے مارک دے جواندونو ٹول اسباب آپ مزکا شیدی مزکا میشا ٹیلا کرا توستے پورا دے کارواندے دے سو دے سا ہار شی خازنے مو توستے پورا پو مزکا شید جوڑے کریے دی توس بیائے برات نہ حاصل آوائی. اللہ پاک جل وعلا شانو فرمائی کذالک دہارنگ نفعلو میش بکی بالمجرمین اے مجرم خال کے سارا لکا مخش خلق میں چی تباکل بربود میں کرل او کفار مکے یا میش تستاوی ای بہر خل چی توس کلا دے قرآن دے حدیث مخالب جوان دین تے روی پو علماء کرام پر پو قرآن و حدیث پر نخول پر چمکی کذالک نفعلو بالمجرمین قرآن پاک ایک خاص مقصد دے پر رغلائی دا چی میشتوس نخپل علا پاکی و زندگی غوری زندگی آغا چی دے قرآن دے حدیث تابیوی بیا کلا کلا علا پاک دے شیخ حال کے ذکر کو چی ابرار وی تویئی انبیاء کرام صالحین صدیقین وی تویئی کلا کلا علا پاک دے مجرم دے فاسق فاجر خال کے ذکر کو دول تلائی و حوالہ ورکوی کذالک دہارنگ نفعلو میش بکی بالمجرمین مجرم خال کے سرا کی مخالق چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون گانی دائی ساحر گانی دائی شاعر گانی او قرآن پاک اساطیر الاولین گانی روغ دا خلق ایسی اشتا پرینیا برحل چا غار بند کتلو نعوذ باللہ یو سرائی دا فاسق فاجر زیرہ نشتا دیدی پر لستینی کوٹ پتلون غستی او یائی چی مودا سے قرآن جوڑ کرو نعوذ باللہ من ذالک نکل کفر نباشد چی پاش بی جہاد یا نوی پاش بی نعوذ باللہ دے ابو بکر دے عمر دے عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین دی خبر بانوی نعوذ باللہ پاش مودا طول خبر زنویستے توستا مدا سے قرآن شریف ہونے شایدہ آر آکلوی چی توس دا خواشتا کنا پوکیم سے چی جہاد خبری دی نعوذ باللہ پوکیم سے دا خبری دی چی قرآن و حدیث بند سے کمال نو کا بداس پشی آغا ابجاکلے وی غورا ولی دا غاسے نیست توستا داس خالق نعوذ باللہ بیارا ہوندی اس پہ الحال دا خبر داس شیدی دی بیالاوی چی سعید و کئی تو سے کذالک دہارنگ نفعلو میش بکی بالمجرمین مجرم خال کے سارا ویلن حلوکات تا یا ویلن پو جہنم شیو لویا الگار دو یا ویلن لویا بدبختی دو یوم دن پو داوری بن للمکذبین
اغه خال کې د پورا چې د دروغګانی قرآن او حدیث توحید نبوت پیغمبري یا باس بعد الموت یا ایسوب کې توب هاوی چې دا نشته نعوذ بالله بیا لا پکوي حوالارو کوي علم نخلقکم آیا موتسنی پویدو کړي مما ماهین دی به ذلیلنا تعجب په اندازه شاله پښتنه نه کو چې نه خو توسه مو مردور سوس کې نه پیدا کړی بیا په دې نه دا قادر چې توسه بهر خل بیا مکمل دی ریډ کې هډی د عملی تیر لون دی دا کو نټي هو تعالی کوي ونه دی کوي دې نه توس کې امات پر بیا زرغون خدای داس نشي کړای حدیث قدسی دا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک ته چالا پکوي ابن آدم او بین داما انا تعجزونی نا تمو سرانګي عاجز ګرځوي سرانګي دا ویای چې الله پاک نعوذ بالله بواسطه وقد خلقتک من مثل هذه نه ته خو مې دې سوس کې د معنی نه پیدا کړای به ته مو سرانګي بواسطه غنئ چې په قبر شه کیما زندگی دو آ نه مانه په آخرت شه کیما پوجدې زندگی دو آ ته نه مانه فجعلناه میر وګرځول یهودا عباد ذلیل چې معنی سوس کیدا فی قرار مکین فی قرار پویوزی مکین مضبوط شي چې د میر رحم دا بچا دانی دو امیر پلور بارحال معنی سره گاډه شي بیا یې بچدانی ته لوړ شي بچدانی نسیمین دا به ورسته خېټه ته روشي الا قدر معلوم تروي اندازې نه مولي شوی پرې چالاته معلومه دو وخت ولادت په کلوي مو ته اندازې لګولې دي خو بهرحال اصلي وخت الله ته معلوم ده فقدرنا بیا علاوه چې میر اندازه کوي فنعم القادرون بیا میر ډیر شو اندازې کړین کی تو سه غیجینا تو سه خلې پیزه اور شای می په خپل اندازه ولګول بهر حال توس میں زنه شینه داس وګرځول چې وجدیږي نیک وجدیږي په خپل اندازه باندې ویشتون وجدیږي خو ټول نه اسمه کله وریجی ولا دانه نازغه کدای به مسکړای تو بخ خدای پاکه بریتینا میں خدای چې سوای پکیم زوی ورته دی بیا سکړلای ازکه نبی کریم صلی الله تعالی وسلم فرمای خالف المشرکین د مشرکین مخالفت کوي اوفر اللحى غیر وجدوي وقص شوارب بریتینا کټ کوي بهر خالص میر بالکل اغا د مشرکین عادتینه منی ولی دی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا کل امتی معافا الا المجاهرین مهار امتی قابل معافی دا خدای معافی وتا کو اغه خال کی تا چې سیک جهرن برمرا گنا کو پجاواتا ایتا خدای پاک معافی نکو ویلون هلوکاتا یا ویلون افسوس تا لویا بدبختی دو یا ویلون جهنم شو یا لویا الگردو یوم ایدن پداوری بند للمکذبین اغی خال که دو پرا چه قرآن و حدیث درویغزینی گانی کذالک دهارنگ نفعلو میر بکی بالمجرمین مجرم خال که سرا ویلون هلوکاتا یوم ایدن پداوری دی قیامات بند للمکذبین اغی خال که دو پرا چه قرآن و حدیث قیامات دا درویغزینی گانی علم نخلقکم آیا موتسنی پیدا کری مم ماء ماهین دی به ذلیلنا فجعلناه بیامیر وګرځولا دا سوسکای د نطفه د معنی ولا فی قرارن پویوزی مکین مضبوط شي چې بچدانی دوی میر رحم دا الی قدر معلوم تروی اندازې معلومه پرې نم یاشته سده پوسا فقدرنا بیامیر اندازا کړی تو سے فان عمل قادرون بیامیر د ډیر ش اندازې کړین کی ویلون حلوکات یوم الدین پداوری بن للمکذبین اغه خال کې د پراج سے قرآن و حدیث درویغزینی غنی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تر شوی وو انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار دا قبر دا د جنات بغیچه نه یوا بغیچه دو یا د جهنم د کاند نه یوا کاند دو بیا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ اے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم چې کلا لیر مبارکه فاطمه الزهرا د حضرت علی صاحب ودا او د حسنین میر چې کلا عاشق خوی دای قبر ته وی چې او قبره تو ته پاتشتا میش سیک پتوش شاخوی ادم مبارک لیر دو د حسنین میر دو د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ودا قبر نساوز وترسی معنا موضع حسب ولا نسب زیر شرافت او د حسب او د نسب زینه چې پرون کې خون روشي به سره میداس ما ملاوي چې پرون کې خون روشي سره میداس ما ملاوي نا زید موضع عمل انا موضع عمل صالح زد نیک عمل زیا په موشه بیا کسون په نجات وی چې ازون سره نکیر وړلا او زړه په سلامتیا وی د حسد نه د کینې نه د بغض نه د تکبر نه د نیر مردوړ نه وخالص عمل عملی خالص د الله دی پورا اس وچ قبر دا بهر خل جنات بغیچا جوړی دی شي او دغه قبر د جهنم یو کاندا جوړی دی شي فقيه ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه فرمایي
چې قبر دا د څلوېرې شی نه بهر حال دا یو ټوکړه دو څلوېر شی نه دي. اول کیم سړی چې لمونځه پابندي کو، دویمه خبره دا چې کیم سړی صدقې پابندي کو، دریمه خبره دا چې کیم قرآن پاک تلاوت کو، څلورم نمبر چې کیم تسبیحات اعلی نومینه سبحان الله بل ډیر نومینه دی الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دی الله ډیر خوږه نومینه دی په بند الله بلی دې تسبیحات د صدقې د لمونځ تلاوت چې پابندي کوي تعالی پاک قبر د جنات روزه باغچه جوړوي. او څلوېر داسې عملونه دي چې هغه د هغه قبر سړي دپاره د جهنم یوه لویه کنده جوړوي. اول درویغ ویل، الله پاک نبی کریم صلی الله تعالی وسلم ته فرمایي چې دا دی ته ویایه رب کار یقرأ القرآن والقرآن یلعنه، ډېرو را قرآن پاک کری دا قرآن پاک ویایي چې وخت مو خو داسې تلاوت وکړو دا قرآن پاک په سړي باندې لعنت ویایي نعوذ بالله لعنت الله علی الکاذبین قرآن پاک ویایي د الله لعنت ته په درویغ ځینې باندې دا یې درویغ ویایي دغه قرآن پاک سړي باندې الټا لعنت ویایي نعوذ بالله. او بله خبره خیانات ما کا، یو سړي امونات شای دیر کړلو لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاثون، منافق درې علامې دي نشانې دي، اذا حدث کذب چې کله خبره کو درویغ ویایي، اذا اؤتمن خان چې کله سیک امونات شای سره کشیر دی پاشدای خیانات کو، او بله خبره اذا وعد اخلف چې کله دای وعده وکړي هغې خلاف ورزي کو. درېمه خبره چې غلخوري سیمات میشتو سوی ته ویایي. بهر خل په دې پورې فقیه ابولی سمرقندي رحمت الله علیه یوه واقعه لیکلې دو چې غلامو ابي سیمات کړلو، بیا چې خرڅولو یوه کس ته وایي چې دا شي غلام خرڅوه دا باندې نه ډېر تکړه د هر شی کو، خو یو عیب دا پسې کیم شي چې عیب یا به خامخا خلکو ته ورشي دا نه چې عیب پسې پټ کې په خرڅوي دا حرام دی ګناه ده. بهر حال دوی ته چې کیم عیب دی چې یو بل خبره سره ترسوي چې غلخوري کو چې پونکي داسل پونکي داسل وی چې خیر بشي خبرانه دو وی چې شان نتیجه به خپل درته لې چې کله غلام وخوستلو ا غلام واخ سره تیرولو یې سړی ته ویایي چې خورماشه د تو شو خو په بل چا ما نه دو چې سرش کې چې د غاستو وی چې تو الو لوي کریم نندورا کا شپې زون په خبي اولی وي ته وچا او شوی ته وی چې خورماشه د تو میړه خو بل شدا کو کریم نندورا کا بیا ته کسه چې دای سکو شدی ته ویلې غلام چې داس وکا چې دا د سړی د غرندې نه دي زینه وشتون ارکال کا ز صدام دي ته پوکا بیا خو لوخ بار هدان استر چوړي بیا د غرندې بیا کول چې کله سړی ورچک شو هاي ته څه کې هغه دغه مالو لویل کچې ټانګ شدای مړه کړله هغه د مشر کسون په چک شو سړی مړ کړو. فقیه ابو رئیس مکندی رحمت الله علیه لیکي چې د یو چغل خور غلام د وجنه سل کولا پیره بدی وچاله دله سل کولا پیره چغل خوري د امر مردود شایده کیم سړی چې درویغ ویایي کیم سړی چې سیمات کو کیم سړی چې غیبات کو الغیبت اشد من الزنا دا سړی شخی بنا نشي لیدلای صدیقون فرشتادو ا د لوح محفوظ نه بهر حل سړی ته ا د مستقبل اراون حالات ورشای. او سلورمه خبر حکیم سړی چې متیان زی د سوس کې نزون نه بچ کوي آب په عذاب قبر شه مبتلا کیږي دته به خدای پاک د جهنم د قبر دغه قبر د جهنم یو کانده جوړوي. درویغ خیانات کړل په امونات شه چغلخوري سیمات کړل او د متیان زی د سوس کې نزون نه بچ کول. دای مبارک وی استنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه تو سه د متیان زی د سوس کې نزون بچ کوي ځکه چې عام عذاب قبر دا دغه د واجنوي چې سړی سوس کې نزون نه بچ کوي. بیا په دا پر بیا بخاری شریف حدیث تا دای مبارک چیرې تیرې دلو په کچرا باندې بار حلا کچرا وترا پیدل غاشله بیا دوی ته فرمایي چې انما يعذبان دا دوی قبر ولته خدای پاک سزا ور کوي. اسزو دا دو چې یو متیان زنه زون نه بچ کولو د سوس کې نه دا خصوصي فرمایل استنزو عن البول فإن عامة عذاب القبر منه متیان زنه سوس کې نه زون بچ کوي ځکه چې عام عذاب قبر دا دغه د سوس کې نه بچ کېدل دی واجنوي. او بل دا بل کاس دا غاو چې غلخور وو شیمات خیر وو یو بل خبره به سره تشتوله بدون برک خجیره لاش ته روغشتله چا باس خو چا نه وخصله په دوانی معنی ما کړله نیمه په یو باندې کښې شوله قبر نیمه په بل باندې بدو فرمایل چې دغه دوی قبرونه به خدای پاک د عذاب کموي مالم یی بسا ترسې پر چې دا خجیره ډکی وچ شوی نه وي شین بیټای بهرحال په قبر باندې چې وي هغه همیشه د الله ثنا وي بیا د قبر ولنه خدای پاک عذاب کموي. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
کوی ستړی